الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين سمی الور سپیکر وګوره دا دنه لګي تیز محترم مهاجرینو دې محلې اوسیدونکو د خواوشانه راغلو ملګرو زمونږ دا کلی پنجپیر الحمدللہ ثم الحمدللہ دا هر یو جماعت هر یو بیٹک او هر یو کور آغاز ځان لا مستقل یو مدرسه ده د نن سل کاله مخکې تقریبا په سند کې یو کلی و حیدرآباد سره نږدې ټټای ورته وي په هغه ټټه کې په یو ښار کې 400 مدرسې وي چې په هغې کې به خلکو د الله کتاب زده کو احادیث د پیغمبر پاک به زده کول و خلق چای د مدرسو آلو او اکل په مدرسو آبادو نوای رو رو دین تا شاکړه او نتیجه دارا ہوتا چې بیا هغه کلي کې یو مدرسه هم نه وه داسې کلي وو او داسې علاقې وي چای کې د سر نه مدرسه وه نه جومات و و چای دین ته توجه پیدا کړه نو اکلی الله په مدرسو باندې آباد کړل په طلباو یې آباد کړل په دین یې آباد کړل دا الله قانون دی رزق الله سپول او ورګي خنزیرانو لو ورګي کافر لو ورګي مسلمانانو لو ورګي زناور لو ورګي او چاله رزق د عزت ورکوي او چاله رزق د ذلت سره ورکوي بعض خلګي دنیاداری مالداری کارخانهداری دای سره د خوراک سيزونه هم ډېری خدای یا رزق د ذلت د رسوایی او د سپکاوي
بعض خلقی اغیل اللہ رزق ورکی محدود رزقی محدود پیسی خدا غی اگر رزق اللہ دی عزت ورکی او دا خوشحالائی ورکی کدا غی اوچا ڈوڑائی ونی دی خواہ دیر پا عزت دی او دیر پا خوشحالائی باندی او مائی کی اس قسم کمیں دا خوشحالائی نہیں دی اصل وجہ دائی جو کم خلق چاہی دینداری دا اللہ سر تعلقی نو کدا غی اوچا ڈوڑائی خواہ دی عزت دی او جدا اللہ دا دین سر تعلق نہیں نو کدا غی غړو غنمو گشپئی خواہ دی عزت دی او غد بی عزت ای رزق ڈمان آج کنجر تو بھونا گئی اغیم خوری رزق کنجرانم خوری وہاں کنجران پا باہر ملکنم گردی چکریم وئی خدا غی نا تابوسو کنو غی بخبر جوان کی تنگی اور رزق دا کمزورو خاندانونو خلقم خوری آئی یو کوری یو پٹھئی یا پٹھیم نہیں وچائی دینداری نو آئی دا اللہ رزق ورکی او دا عزت ورکی او دا خوشحالائی والا ورکی دا وجہ دائی چدا غی دا اللہ دا دین سر تعلقی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کننا ازل القوم فعزن اللہ بالاسلام منگا کامزور قومو واللہ منگا پا اسلام باندی عزت من کو کیا سڑے دلوی خاندانی سیدی آل رسولی وچھ داغت دین سر تعلق نہیں داغت نسبیوں بہتر دے او کہ او سڑے دا کمزوری خاندان نہیں عجزی دا عجز خاندان نہیں وچھ داغت دین سر تعلقی نو آغت دیر دنیا نا بہتر دے غور دے غوروالے پا دین باندے دے پا خاندان باندے نہ دے غوروالے پا دین باندے دے پا مال و دولت باندے نہ دے غوروالے پا دین باندے دے پا غٹو غٹو گاڑو و لولو بنگلو باندے نہ دے قرآن کے ام اللہ وی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم دا اللہ پا نزدی تاسو کی عزت من آگا سوک دے چاہا متقی آگا پرزگاری آگا اللہ تا نزدی دے نگوروالے و کتوالے دا پا خاندان باندے دے دا پا مال نے دا پا دولت نے دا اللہ پا دین باندے دے دا چاچے دا اللہ دا دین سر تعلق راشی ناغی عزت منشی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا رب اولارت ریدہ مرگری ورسرو یا ذائی کی ادری دا پا جڑاشو چا ورطوی اولی ناغی ورطوی دا آغا زائدے چما دی ذائی کی اوخان سرولا او زپلار وحلے اوما او نن آکے اسرا و کسرا زمن دلونا یریگی زگا منگ پا دین باندے اللہ عزت من کو پا دین باندے منگا درانکو بیا پا دین کی طول دین چی چاپی رہو گوری نوگا قرآن باندے موقوف دے پا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے موقوف دے چھ قرآن اللہ راولی گا او پا دی باندی یقین بچے عزت من کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمو بیمالا و عجزو
او چې الله پیغمبر کا او قرآن والله ورکړ نو هغه عزتمن کا هغه دروند کا سورہ ضحا کی هم الله دا غي ذکر کوي الله فرمایي والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وسأل الله وهي لم يجدك يتيما فآوى آنی مندل تالرا یتیمن زائدر گتالرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بچے ہو لاری دبی داعش نمک کی وفات سے ہو لا وڑو کے جمہوری وفات سے نکے پروری شروع کر نوکا وفات سے نتری پروری شروع کر یتیمو او دا عربو دا قانونو چای بخپلا جبا دیر میلو لگا پختانا بخپلا جبا دیر مہینی پخواخو دیرو اس پکی دا سکانی وڈی رازی یعنی پختانو باوی خلق وائی دا دوزخ جبا دا او زب جنت دا پختو سرازم نو بخپلا جبا باندی مہینو عربو ما دا غی دا قانونو چه وڑو کے بعد خبرو کولو شو دا خبرو دا کولو شو نو غبی بانڈی تا لیگو بانڈی تا بیسکا لیگو چه مکی تا دار علاقی خلق برات للو یو خاریه من دیواب خاریه کی خپلا اصلی جبنی کم زائدہ جدیر تلے راغلئی نو آئی کی اصلی جبہ نہیں ہو زگائی کی بھی آجبہ کی گڑون راشی زمان کلی علکی او جبہ اسلام آباد کے بخار کے لوشی پختوئی نو سڑی دے ور پورے خندہ ورزی کتاسو را لئی کتاسو لاڑئی نیمہ پختوئی نیمہ اردوئی نیمہ انگریزی وئی بانڈچان چیز آگئی جبہ صفائی ای واضح جب وی صفا حلقہ وی ور بند کا او جب خاری والی نگوی دروازہ دور بند کا کلا وی دور بند کا کلا وی دروازہ بند کا اخبلا جبت نئی رئی چوہ کلی نو اگوی یرلا کٹ را لستانہ کی واچو وچہ خاریشی نو اگستانہ بیا نپیجنی اگوی کمراوی یا روم اخبلا جبا دی گڑا وڑا شی نو باندچان چیز آگئی جبا دیرا واضح او صفائی نو عربو کی جی معشوم با دی خبروز دا کولو شا نو اگر باندی تلیگو چی دی اصلی جبا ازدکی دا باندونا با خلق رات لے اگئی با داوارو بوتل او بیا بے اگئی لا دا سوارکول دلری را دا مکین طائف خواہ کی اوزائی راجی دا آگینا خلق راگلے دا مکین وارد بھی آئی یو سڑے چاگا جس سڑے یو خوارا گنتی خرائی وا ذکا عربو بیا خرساتل اکلکی گرمائی اخنائی دوالو تو ٹینگی یا بے اوخان ساتلو یا سونا ذکا دا گرمائی اخنائی دوالو تو ٹینگی اجس سڑے دے اگر خبلا خراب آوانا کلی دا خراب ہم سکا جائے گن دیوا دتلو نوا مکین در آروان دی اسے پٹیلوں کا سوئی خراب آورتا چرال المکیتا مالدار خلقو دا غی بچی اگر خوخو سورلو علا بوتلل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عجزو یتیمو لارنو ندا کمزور اخریو آلا بی بی علیمہ دا آگی اخرا اگا نبی علیہ السلام تشوا نبی علیہ السلام خور سور کو او چکل روان شو
نو دا هغه طرف هغه د راتلو نه وه او دې طرف نه چې تلل نو هغه خره داسې په مستای کې او ډېره تېزه روانه ده او دا نور وروستو پاتې کوي خلک اریان دی چې دا څنګه چل دی او دا خو الله ته پته وه چې دنه به وروستو ډېر لوی سړی جوړېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم یې راوسته او هغه په هغه بانډه کې اوسېده او هلته یې ژبه زده کوله هغه ژبې هغه واضحه زده کړه او چاله چې خپله ژبه ورځي نو هغه بیا بل سړی په خپله خبره هم پوه کولی شي او کوم قوم چې په خپله جامه په خپل کلتور او په خپله ژبه باندې غیرت کوي نو هغې کې بیا غیرت وي اول دشمن او انګریز راولګېد د خلکو نه هغه خپل ژبه واغسته او هغه خپله ژبه یې وردننه کړه نن پښتانه په انګریزای فخر کوي خپل بچي سره په کور کې انګریزي وایي او په خپلې ژبې فخر نه کوي دویم چې که سړي کې بې غیرتي پیدا کړې نو د هغه نه د هغه جامه والا او دا شی هم د پښتنو نه ختم شروع په هغه خپله جامه ورته ځان بد ښکاري او د بل په جامه ورته ځان ښه ښکاري چې پینټ شرټ یې اچولی نو به چېرته یا بنګي او یا به چېرته ویټري په هوټل کې هغې ورته ډېر په دروند نظر ګوري او چې ښکلې جامه یې اچولي پټکې والی د پښتنو جامه یې نو هغې ته سپک ګوري دا عام قانون دی هسې روان دی په دې دور کې خو عربو په خپله جامه او په خپل لباس باندې فخر کو او په خپله ژبه نبی علیہ السلام یې ولیږه ځکه الله وایي الم یجدک یتیما فآوی آنی موندلی تا لرا یتیما نو ځای درکړه تا لرا ووجدک ضالا فهدی ووجدک عائلا فاغنی او موندلی تا لرا غریب نو بې پروا یې کړي د مال نه تی د مال نه بې پروا کړي غنا په معنا د بې پروای باندې ووجدک عائلا فاغنی موندلی تا لرا غریب نو بې پروا یې کړي د مال نه مال یې د الله درکړه نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عاجزای نه راوچت که او دا قانون دی چې یو بنده غربت مو ویني عاجزي مو ویني سختي مو ویني او د هغې نه بعد خوشحالي او دولت او مال راځي هغې کې بیا مستي نه راځي مستی هغه چا کې راځي چې هغه څه لیدلي نه یې او ناڅاپه په بې خرته بې تپوسه راشي بې کړاوه راشي نو بیا هغه کې مستی راشي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم الله یو مقام ورکړ او بیا د دې سره یو بل انقلاب پې راوسته الله وی تا ته پته نه وه چې زه به حق څنګه بیانوم زه به دین څنګه بیانوم نو الله والله قرآن ورکړ قرآن یې والله راولېږه او دې وجې الله وایي انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر انا اعطیناک الکوثر منګه درکړه لرا ډیر خیر کوثر معنا ډیر خیر مې الله درکړه او ډیر خیر دا چې الله ولا علم د قرآن ورکړه الله ورته قرآن راولېږه دا لوی خیرو کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته الله وی کتاب انزلناه الیک یو لوی شان والا کتاب منګه تا دراولېږه مبارکون
د خیر نه ډک کتاب دی، د برکت نه ډک کتاب دی. داسې کتاب مې درله درکړه چې د خیر نه ډک دی، د برکتونو نه ډک دی. کوثر ورته ځکه وایي ډېر د خیر کتاب. الله وایي ما درله د خیر کتاب درکړه، خو سله مې درکړه. دې له چې ختمونه پې کوه، پیسې پیاله دې له چې مړو ته یې وایه، دې له چې ناوې سره په ډولای کې کېده، ډولکي ورپسې غږو، دې له چې ناوې له په لاس کې ورکه، نه دې له نه. الله وایي ما دې له راولېږه لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. دې دپاره چې سوچ وکړي د دې په آیاتونو کې، ولیتذکر اولو الالباب، او دې دپاره چې پند او نصیحت واخلي عقلمند. چا کې چې عقل وي نو هغه ترې نه پند واخلي، هغه ترې نصیحت واخلي. او بل دا الله وایي لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم افلا تعقلون. الله وایي تحقیق سره ما تاسو ته کتاب راولېږه فی ذکرکم چې دې کې ستاسو دپاره پند او نصیحت دی. الله وایي ما درته کتاب دې له راولېږه چې دې کې ستاسو پند او نصیحت دی. موږ وایو نه نه موږ ورته هوښیار نه یو. الله پند رالېږلی، نصیحت یې رالېږلی، او موږ د الله پند او نصیحت نه اورو، نه پې ځان پوه کوو. موږ مجرمان شو که نه؟ الله معاذ الله ظلم وکړو. مجرمان خو موږ شو چې څوک د الله کتاب نه پند او نصیحت نه اخلي. الله وایي ما د پند او نصیحت کتاب راولېږه. لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم افلا تعقلون. تحقیق سره ما تاسو ته کتاب راولېږه چې هغې کې ستاسو پند او نصیحت دی. افلا تعقلون، و تاسو کې عقل نشته. لږ سوچ خو وکئ که نه، ځان پوه کئ. بله زه کراچۍ ته تللی وم، هلته یو کس دی زموږ خدمت کوي چې لاړ شو. نو هغه وایي زه عمرې له تللی وم، او هلته ما بیان اورېده، نو چې قرآن مې اورېده نو ما له مزه راکوله. د زرداري سیکرټري دی، نو ما چې قرآن اورېده مزه یې راله راکوله. چې رالم تپوسونه مې کول چېرې دا به کوم ځای، دا څوک دی؟ وایي ستا شاګرد و. بیا هغه څخه لاړم، بیا ورو تعلق یې پیدا شو. دلته هم کله کله راشي. قرآن د پند او د نصیحت کتاب دی، خو چې یو سړی ورته کیني او ځان پې پویه کي، نو بیا هغه له پند او نصیحت دي. او چې ځان نه پوه کوي، بې پروا دی، نو هغه له بس پند او نصیحت شي. اوس مې دې وړو ته کتله، څومره د الله فضل دی او کرم دی چې دا ماشومان چا حفظ وکړه د قرآن، چا په ترجمه خلاص کړ، چا په الفاظو. او دا استادان اړم دي او د کلي هلکان دي، د کلي استادان دي، څومره خوند کوي. پکار دي دی سره سړی مرسته کوي، ملګرتیا کوي، دی له په ملا ډب ورکوي. دا دنیا خو روانه ده. او یو وخت داسې و موږ به رالو زینل به دې ځای کې ناست و، او هغه به ډېر خوشحاله و چې کومه ورځ باندې به پروګرام و. نن هغه نشته، خو د هغه عمل د هغه به نن په کار راځي. نور ملګري به دې ځای کې څوک شته او څوک به نه وي، خو هغه عمل یې په کار راځي. کله چې قرآن سره تعلق جوړ کړي، نو چې د رب کتاب سره تعلق جوړوي، نو رب به تا سره نه جوړوي. ستا رب ډېر غیرتي دی. یو موقع کې یو سړي څه خبره وکړه، نبی علیه السلام ورته وی انا غیر من، زه ستا نه ډېر غیرتي، والله غیر مني،
او الله زمانه هم ډېر غیرتي دی. نو الله غیرتي ذات دی چې الله کتاب سره ته مینه کې، د الله د کتاب او الله سره مینه کې، نو الله به تا سره مینه کوي. نو او کته نه کې ما په خپل سترګو ډېر لیدل چا چې طالب سره د دغه مرکز سره د شیخ القرآن سره ملګرتیا او مینه کړې ده، د هغې اولاد الله عزتمند کړل. او چا چې د هغې خلاف کړی، مقابله یې کړې ده، لاړه لږه سپک شو. هو یو خو د ناپوهۍ وخت و چې په ضد او په عناد یې کړی، او هغه موږ په خپلو سترګو ولیدل چې هغې سره الله څه وکړل. الله وایي تاسو له پکې پند او نصیحت دی. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم، تاکي سره ما تاسو ته کتاب راولېږه، دې کې ستاسو پند او نصیحت دی. افلا تعقلون، و تاسو عقل نه اخلئ، ځان پوهېږئ که نه. وکم قسمنا من قرية كانت ظالمة وانشانا بعدها قوما آخرين، او ډېر د کلونه چې هغوی ظلم کړی، نو الله وایي هغوی مې تباه کړه، د هغوی نه بعد مې نور را پیدا کړه. عرض مې دا دی چې ګورئ د خدای کتاب سره مینه، د خدای کتاب سره تعلق، د خدای د کتاب خدمتګارانو سره تعلق، دا خوش قسمتی ده. ګوره دا چا چا نصیب کیږي. چې د خدای د کتاب دشمنی شروع کی، دا د خدای د کتاب نه، دا د الله دشمنی ده. یو ورځ څه خبره شوه، هلکومه یو کسو زما د پلار خلاف یې څه ووي، نو ما پلار ته وی ما یاره که ته راته اجازت کې نو دا فلانې زه وومه سکول کې ومه، هلک ومه. وی خندل ما ته وی زه پاګله، نو ما ولې دې خبرې کوي؟ ما ته وی داسې کار ده ما پسې نه کوي، زما خو نور وړه هم شي، هغوی پسې ولې نه کوي؟ دا د خدای کتاب پسې کوي. نو خدای پوه شه، هغه پوه شه که نه. زما څه کار دی، زه خو د خدای خبره رسوم، د خدای خبره ورته کوم. که مني ودې مني او که نه مني، بیا خدای پوه شه، هغه پوه. او ما په خپله بیا د هغه سړي انجام ولیده چې د هغه بیا څه انجام و. دا ماشومان دي او د خدای کتاب ته ناست دي او د خدای د کتاب سره مینه کوي. ګینې دا که نورو کلو کې وګوره، دوره دوره هلکان هغوی لمونځ هم نه ورځي. ما په خپله په نورو کلو زه خو ګرځمه په ټول پاکستان کې او بهر دنیا کې داسې هلکان چې هر چېرته په لوفرو او په لفنګو سري، د خدای کتاب نه اډو خبر نه دي. دا په دې کې د مور او پلار هم ډېر همت دی چې مور او پلار یې رالیږي او قرآن ته یې کښېنوي، او بیا دا بچي د خدای کتاب ووایي. دا د هغه مور او پلار دپاره هم خوش قسمتي ده، د هغه اولاد دپاره هم خوش قسمتي ده، او د دې نتیجه او ثمره بیا ډېره ښه راځي. ما چې کوم آیاتونه لوستي وو په هغې کې هم الله وایي چې زما کار به دا وي چې زه به خلکو ته دین رسومه علی بصیرة انا ومن اتبعني، او زه په دلیل باندې، او څوک چې زما تابعدار دي نو هغوی په دلیل باندې دي. موږ په دلیل باندې روان یو چې پیغمبر داسې وایي، نو څوک چې د هغه تابعدار وي، د خدای کتاب سره تړلی شوي، هغوی هم په صحیح لاره باندې روان وي. زما محترمو وروڼو، بچو، کشرانو، راځئ موږ هسې هم ټول ګناهګار یو، دې کې هېڅ شک نشته. پیغمبر په دې وخت کې نشته چې بالکل معصوم وي. خطاانې موږ نه هم کېږي، زموږ نه هم کېږي، مولیان نه هم کېږي، امیان نه هم کېږي. خو د هغې علاج د الله کتاب دی چې د الله کتاب سره تړلي یو، الله به زموږ خطاانې معاف کوي
او د دې په وجه باندې به الله موږ له حسنات او نیکۍ ډېروي. راځئ سم چې زموږ مشرانو د خدای د کتاب خدمت کړی وی، دغسې موږ هم لاو تړو، د خدای د کتاب خدمت وکړو، په دې کلي کې د کلي خلکو ته خیر ورسو، شر خو منګوړه هم رسوي. سړی ودوي او د شپې وچیچي هغه راویښ شي. شر خو ماشې هم رسوي، سړی ودوي او لچه ورغږه کي او سړی راویښ کي، غوږ کې بڼبڼ شروع کي او سړی د خوبه وباسي. شر رسول ګران نه دي، بل ته نقصان رسول ګران نه دي، بل ته خیر او فایده رسول ګران کار دی. نو راځئ چې موږ یو بل ته خیر او فایده ورسو. ګاونډي رانه خفه دی هغه رضا کو، خپل خپلوان رانه خفه یي هغه یې رضا کو. زمونږ د لاسه چا ته څه خیر رسي هغه ورته ورسو. لاره تنګه شوي هغه کولاو کو، بل څه تکلیف چاته رسي هغې نه هغه خلاص کو. یو سړی بیمار دی، مریض دی، عاجز دی، د هغه سره امداد وکړو. نو زمونږ دا معاشره به ښه شي او چې د خدای کتاب سره تړلي یو نو الله به رضا شي او زمونږ به خوشحالی شي، امن به شي او دا فسادونه به ورو ورو ختمیږي او دا د خدای په کتاب به ختمیږي. نن د الله احسان دی، دی ما پسې رالل، ما ته وایي چې دا زمونږ ختمونه دي. ما ورته ډایري راواخېسته کور کې چې اوس کوم ټایم دا کوم ټایم پکې خالي نو، هر روزه 2 او 3 پروګرامونه یې چېرته. دا نننی ورځ ما د څه وجې نه ایښودې وه، د میجر صاحب د بچی واده و. نو ما وایي زه نن به ورته زه دمه وکړم، سبا بیا هغه پروګرام و. چې دی وي نو ما سمي ته وایي دی ته ووایه چې زه په نن ورځ به ماښام دا پروګرام وکړو. خو دی مې پېژانده، تپوس مې درنه وکړه، ما چا زوی شهزاده؟ بل نه مې تپوس وکړی د فلاني کشران یې نږدې راغلي دي، موږ یې پېژنو نه، خو په دې پېژنو چې شاګردان دي، ملګري دي. نو تپوس یې مې ته وکړه، زه ډېر خوشحاله شوم چې شکر دی الحمدلله زمونږ د کلي هلکان هغه نن اړم دي قرآن ښیي او د کلي هلکان اړم دي هغوی قرآن زده کوي. دا د الله لوی احسان دی په موږ او تاسو. د دې نعمت شکریه ادا کوئ، د دې ناشکري مه کوئ. دا د الله احسان دی او الله دې دا احسان او دا مهرباني په موږ همیشه وساتي او الله دې موږ د قرآن خادمان تر مرګه وګرځوي او زمونږ دا کله دی الله د قرآن د خدمتونه نه خالي کوي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. زه هغه ټولو بچو او د هغوی مور پلار لا د هغوی خپلوانو لا مبارکي ورکوم، چا چې قرآن کریم ختم کړی دی. اوس به یې نامونه ورکوو او د هغې نه بعد به بیا دعا